دا هغه کلام دی چې دا په زړه کې لارې جوړي. لیکن افسوس امت مسلمه نن په داسې حال کې ده چې کم حافظ قرآن وي، کم عالم وي، کم مدرسه وي، کم خانقاه وي، کم مجاهد وي، د هغې د ختمولو په کوشش کې لګیا ده. نن یو عالم شهید کېږي. لاړ شئ حقانیه ته وګورئ کم حال دی په حقانیه کې. څه ګناه کړلی؟ قرآن پړولو والا دی، احادیث پړولو والا دی. ځکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم وارثانو سره نن داسې انداز اپناویږي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم وارث چې کوم ځای کې موجود وي نن هغه ته خطره ده. نن اعلان دا کېږي د امت مسلمه دپاره، وی عالمانو ته خواست دی چې هغې ډېر زیات اجتناب وکړي د محافلو نه. نن زما یو عالم د شهادت په حال باندې داسې د دنیا نه روان دی. نن زما د عالم د شهادت په انتظار باندې خلق په انتظار باندې دی. زما د عالم مقصد شهادت دی. لیکن یاد ساته چې څومره علما به تاسو شهید کوئ نو د هر کور نه به د عالم اواز راوځي. الله جل جلاله داسې کلام مونږ ته راکړی دی چې ابل ورځ مې کتلو یو نابینا قاري صاحب ماشوم دی، هغه داسې قرآن یادي که نه داسې چې زه د هغه حال ته حیران شوم. دا پین والا چې کوم دی دا پین چې پرېږدي دا قرآن مجید دی راغستی او بار بار به دا اورېدو. په څلورمه پیره به هغه آیات بیا هغه په یادو باندې زده کړی. کم حافظ به شهید کی، کم عالم به شهید کی. الحمدلله الله داسې علما را کړي دي. ډاکټر منظور منګل صاحب حرمین شریفینو کې هلته چې کم دی نو د بخاري شریف احادیث په یاد کړي دي. حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی د عربو د عجمو امام چې په مدینة المنوره کې خلق د هغه د احادیثو په اجازت باندې په انتظار وي. الله مونږ له داسې عالمان را کړي دي. زما وروڼو د دې کلام مونږ او تاسو له پکار دي چې الله د دې حفاظت ذمه اخیستې ده. لیکن ما او تا له پکار دي چې کوم حامل قرآن خلق دی د هغې قدر او عزت دا زما او ستا ذمه داري ده. د قرآن دپاره ژوند وقف کول دا د مسلمانانو ذمه داري ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم دومره محنت په صحابو باندې وکړو چې صحابه به کوم ځای ته تلو نو خلق په تیارېدو. بیت المقدس چې کله د بیت المقدس باندې چې کله یهودو قبضه وکړه او ګیر چاپیره شو د بیت المقدس نه، صحابه کم خلق دی؟ صحابه خو هغه خلق دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مجلس کې به ناستو. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. هغې خو به چې د الله کلام واورېدو نو ایمانونو کې به زیادتي کېده. یهود وی دا بیت المقدس تاسو زمونږ نه نشئ قبضه کولی په جنگ باندې، لیکن په یو طریقه باندې دا تاسو قبضه کوی شئ او دا مونږ په کتابونو کې هم ویلی دي چې ستاسو کوم امیر المؤمنین دی هغه کو دلته راغی نو یقینا بیا به مونږ د دې نه خپله قبضه اوچته کو. دا غزې گورنر چې و امیر المؤمنین حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ پسې پیغام ولیږو، وی اے امیر المؤمنین نن راشه د بیت المقدس حال داسې دی
یهودو په خپله قبضه کې اخیستی دی. امیر المؤمنین حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ کم انسان و د رسول الله صلی الله علیه وسلم د محفل نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مستفاد انسان و رسول الله صلی الله علیه وسلم د عمر سره ډیر زیات محبت کو. کله چې عمر ته پته ولګېده عمر را روان شو په داسې حال کې چې یو ورسره غلام دی او یو عمر دی. عمر رضی الله تعالی عنه دومره انصافدار عمر رضی الله تعالی عنه خپل غلام ته وایي چې زما باری به هم وي او ستا باری به هم وي. کومه سورلی چې مونږ سره ده نو ته به پې په نمبر کښېنې او زه به پې په نمبر کښېنم. غلام ورته وي امیر المؤمنین دا ته کومه خبره کې؟ امیر المؤمنین ورته وي نه ما ته د خدای پیغمبر دا ښودلی دی. سفر شروع دی. کله د غلام باری راځي او کله د امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه باری راځي. کله چې بیت المقدس ته نږدې شو یهود ټول په انتظار وو چې نن هغه امیر المؤمنین د مسلمانانو را روان دی چې مونږ په خپلو کتابونو کې دا ویلی دی چې د هغه په لیدو سره به تاسو باندې دومره وحشت راځي چې تاسو به په خپله د بیت المقدس دا قبضه پرېږدئ. امیر المؤمنین چې کله را نږدې شو باری د غلام راله. غلام حق حیران دی وی ای امیر المؤمنین ما ملامته کوه صحابم ستا په انتظار دی یهودم په دې انتظار دی چې امیر المؤمنین کم دی. امیر المؤمنین دومره ساده عاجز انسان چې د سورلی موارې په لاس کې نیسلی دی او غلام په سورلی باندې سور دی. الله اکبر. یهود په انتظار دی ګوري چې په دې سورلی کم سړی دی دا امیر المؤمنین دی. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ را روان دی. دا غزې گورنر چې کم صحابي و هغه راوځي بهر. امیر المؤمنین ته وی ای امیر المؤمنین په تا باندې دومره دوړې لګېدلې دي ستا د کپړو حال دا دی لږ سیټ ته ځو چې ته د خپل ځان دا حال درست کې خپل ځان نه دوړې لر کې خپلې کپړې بدل کې. امیر المؤمنین ورته وی الله مونږ ته عزت په کپړو نه دی راکړی الله عزت مونږ ته په صورت نه دی راکړی الله عزت مونږ ته په اسلام باندې راکړی دی. وی ای گورنره مخې نه مې لړ شه زه د یهودو ته ځان ښودل غواړم. امیر المؤمنین را روان دی عجیب کیفیت دی سفر کې ډېر زیات ستړی شوی دی. یهودو چې وکتلو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته وی داغه امیر المؤمنین دی. فوراً یهودو قبضه د بیت المقدس نه اوچته کړه او بیت المقدس د عمر رضی الله تعالی عنہ په حواله کو. اوسم تاریخ موجود دی. صحابه هغه خلکو زمارونو صحابو له الله دا مقام ولې ورکړی دی ورله په قرآن مجید ورکړی لہذا دا کلام خپل زړونو سره ولګو. زمارونو ډیر افسوس سره ویل غواړم ډیر افسوس سره ویل غواړم نن زما او ستا حال دا دی چې په پبلک سکولونو کې دومره فیسونه ورکو ځکه چې مونږ ته ښکاري چې زما بچی به سبا ډاکټر شي ماله به څه ګټي. لیکن یاد ساتئ زما وروڼو دا بچی ګورې داسې په کار راتلو واله نه دي. حافظان یې جوړ کې عالمان یې جوړ کې د علماو خادمین یې جوړ کې یقینا الله به ستام حفاظت کی او ستا د بچی حفاظت به هم کی. دا هغه کلام دی چې صحابه به وي کفار به مسلمانېدو. زما وروڼو الله داسې کلام را کړی دی. د صحابو دور وګورو یو صحابي چې به قرآن وی خلکو به ایمان راوړو. نو ما تعالی پکار دی چې خپل بچی په داسې مدرسه کې کینو چې هلته تجوید موجود وي. یاد ساتئ د خپلو بچو نه ګورې غافله نه شو. د خپل بچی تپوس کو بچیه څنګه قرآن دې زده کو بچیه په کم حال کې
بچیا مالا تعالی ټیم درکړی دی، تعالی وخت مې درکړی دی، آیا ته دا قرآن مجید په کم طرز باندې زده کې؟ او تاریخ گواه دی د ابتدا نه تر اوسه پورې چې چا د الله جل جلاله کلام ویلی دی، الله جل جلاله د هغې حفاظت کړی دی.